السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربي زدني علما. نن سبق هذا مشوري متعلق ده. الله پاک فرمائی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمرهم شورى بينهم. الله پاک د صحابه کرامو او د نیک خلکو دغه صفات بیانې پنځشتمه سپاره کې نو یو صفت پای کې الله پاک بیان کړی دی چې د دوه معاملات یو بل سره د مشورې باندې توګه کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ته المستشار مؤتمن، معنی دا ده چې مشوره واغستل شي هغه امین دی. مطلب تا نه یو کس مشوره اخلي نو ته به هغه مشوره ورکوې په کوم کې چې د هغه خیر وي او د هغې ټول پهلوګان به ته په هغه باندې واضح کوې. دیو جنا مشران فرمای چې ته به مشوره د هغه چا نه اخلي به کم کس چې په دغه فن کې ماهر وي. مطلب لکه یو مصری دی گاډو والا دی، هغه گاډو په چل ول باندې پوهیږي او ته استاد ته چې راځه گاډي اخلم او څنګه گاډي واخلم، تعالی استاد دې مشوره صحیح نشي درکول. تعالی مشوره دې دا به مصری به درکې چې هغه به دې باندې پوهیږي یا د گاډو کاروبار کوي یا لکه ته خپل بچی مدرسې ته داخله اته چې را ماته دا دینی خبره ده ته دې مشوره کومه اته لاړ شي د یو دغه سره مشوره کې یو مصری دی هغه ډېر زیات قابل دی ته سره مشوره وکړي ته چې خپل ځوی مدرسې داخلو مونږ داسې چاته داخل کما نو پای باندې پوهیږي. دی نه کم کس چې په کم فن کې ماهر داغه نه مشوره غسل پکار دی بل دا چې په دا مشوره د بیا صدر کړو باغی باندې عمل هم پکار دی. نبی عمر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي کم کس چې مشوره کوي دی بچرته هم نخ پیمانه کیږي او کم کس چې مشوره رجانه غستې کیږي نو پکار دی چې هغه امین دی چې دا غل صحیح مشوره وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بکره یو کار اراده کوله نو دا دعا به وغوښتله اللهم خیر لی واختر لی، یا الله ته ما لپاره خیر په دې کې پیدا کړي، یا الله ما ته کوم خبره چې ستا خوښه ده الله پاک هغه ما ته خوښه کړي. فقه مسله دا ده چې په اهم معاملاتو کې یو بل سره مشوره کول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو دغه سنت ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اگر چې صاحب وحی پیغمبر دی او بیا هم الله پاک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایلی وشاورهم فی الامر چې تب خپل کارونو کې د صحابه کرامو سره جنه مشوره کوه. نو مشوره دا ډېر لوی نه غری کم کس چې مشوره کوي د بخ په ملګریږي نو په کار دا موږ څه خبره هم را پیخیږي چې موږ دا مشوره کوو خاص کر د علماء کرام سره کوم خبرې متعلق دي چې موږ داونه د خپل خبرو په باره کې ترنده مشوره اخلو ته پوښتنه دي کوم چې دا کار زه وکم کوونه کوم دغه به زموږ لپاره خیری یا بنی خیر یا سب برایی ده بدینه چې هغه مو ته بیان کی. الله پاک دې موږ له توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.